رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تھے چیزو تاسو ته داسې عمل وښیما چې د هغې عمل چې دی د مونځ نه د روژې نه د حج نه د زکات نه د دې نه هم ډېر لوی اجر. صحابه وویل چې د الله نبي ضروري راته وښیه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دوو کسانو مسلمانانو په منځ کې چې ورانه راغلي او ته پکې روغ وې، نو دا اجر دومره زیات دی چې دا فرایضو نه چې په تا کم فرض دي دا دغه ادایګۍ چې هغه وکړې هم د هغې چې کم اجر دی د هغې نه هم زیات اجر الله په دې باندې درکوي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ته زه دا وښیمه چې دا منځ نه روژې نه حج نه زکات نه د دې نه هم اوچت عملي او عظیم اجر پې الله تعالی ورکوي. صحابه وویل ضرور یې وښیه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه کول د دغې نه لوی اجر الله تعالی په دې باندې ورکوي. په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو ډېره عظیمه خبره موږ تاسو ته کوي او د هغې عظمت په دې وجه باندې دی چې کله یو انسان په منځ کې امني د هغوی په منځ کې ورورولي نو د امن او د ورورولۍ په دې حالاتو کې چې عبادت بیا کوي نو ستا سره به خطره نه وي. که منځ کې نو هم به د سره خطره نه وي. که روژه نیسې نو هم په اطمینان به یې نیسې. که حج له ځې هم په اطمینان تلی شي. که زکات ورکوې نو هم په ښه اطمینان باندې هغه زکات ورکول به دا به ورکوې. خو چې کله ته په شر اخته یې په دشمنو اخته یې او ستا ذهن مطمئن نه وي ستا زړه مطمئن نه وي نو بیا دغه د شته عبادات چې کې په هغې کې به راته قرارې نه راځي او نه په هغې طریقه باندې کولی شي چې کم حق او کم چې د هغې حق دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله د دوو مسلمانانو په منځ کې تا روغه وکړه او هغوی مطمئن شول او هغوی ته امن راغی هغوی ته سکون راغی نو چې هغه که معمولي نه معمولي عمل کوي په هغې کې به خیر او برکات ډېر زیات دي. په هغې کې به خیرونه او برکتونه ډېر زیات دي. د دې د وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ته وښیم چې د دغه فرایضو نه هم چې دی عظیم اجر پې الله تعالی ورکوي نو هغه د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه ده. نبی علیه السلام فرمایي په بل حدیث کې چې دا هر ګل او زیارت په ورځ باندې د مسلمانانو عملنامې چې دی دا پورته خېږي نو د هغې کسانو عملنامې چې هغه پورته خېږي نو هغه بل نه پرېښودلی کېږي. د چا چې په خپل منځ کې د یو بل سره وران نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر زیارت او ګل په ورځ باندې دا مسلمانانو عملنامې پورته خېږي. د هغې کس عملنامه پورته نه خېږي او نه یې پرېږدي د چا چې د یو بل سره په خپل مابین کې وران. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل
چې نه دی حلال د یو مسلمان لپاره چې د 3 ورځو نه چې هغه 3 ورځې هم شرعي عذري د دغې نه زیاته د یو بل سره ورانه کړي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ د استاسو خو دورانو سلسله داسې حالاتو ته رسېدلې ده چې د پښتون قام هغه یو جاهلانه متل دی چې یاره 100 کاله بعد پښتون خپل بدل واخلي نه هغه وایي چې ما پې تادي وکړه. 100 کاله بعد هم چې پښتون خپل بدل واخلي نو هغه وایي چې ما پې تادي وکړه. په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې کوم یو مسلمان د 2 مسلمانانو په منځ کې روغه کوي نو په دغه ورځ باندې په جنت کې الله تعالی چراغان کوي. په جنت کې الله تعالی چراغان کوي یعنی جنت ښایسته کوي. تپوس شي چې نن په جنت کې ولې چراغان وشو؟ وایي د مسلمانانو د 2 مسلمانانو په منځ کې یا د نبی علیه السلام د امتیانو په منځ کې چې دی روغه وشوه په دې وجه باندې الله تعالی په جنت کې چراغان وکړ. او بیا چې یو سړی په خپل منځ کې ورشي او بل مسلمان ورور ته ووایي چې وروره ما معاف کړه او ما زه آینده لکه ستا سره ورانه او جاړه دا نه کوم نو چې دغه کس متکبر یې او هغه یې واپس کړي او هغه وله هغه جرګه ونه مني. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به د حوض کوثر په مقام باندې ولاړ یم او په دغه وخت کې چې زه د حوض کوثر په مقام باندې ولاړ یم او دا بدبخته به زما مخې ته راشي فرشتې به ما ته دا ووایي چې دا هغه کس دی چې ته یو مسلمان ورغی او هغه ته معافي غوښتله او د تکبر په بنیاد باندې د هغه جرګه رد کړه او هغه معافي هغه له قبوله نه کړه. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل په الله مې د قسمې د حوض کوثر د اوبو نه به یې منع کړم او ما چې څوک د حوض کوثر د اوبو نه منع کړو نو هغه ته به برباد شو هغه جهنمي شو. په دې وجه په دې حدیث مبارک کې موږ او تاسو ته دا پیغام راکړو چې دا ژوند خو زموږ ډېر د محبت دپاره کم دی. دا ژوند خو زموږ ډېر د محبت دپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. په دې کې خو زما وروڼو دونه قلیل عمر دی چې ما او تا پکې چې دی هغه محبت سرته نشو رسولی نو بیا چې پکې پکینو په ګمزونه په حسدونو باندې بدل کړو په سازشونو باندې بدل کړو او د یو بل په خلاف باندې چې دی د 2 مسلمانانو په جنګونه باندې بدل کړو. بعضې زړونه داسې چې هغه ډېر د خیر نه ډکي او د ګند نه ډکي او هغه ټول عمر له تیاره زړوي. نو شیخ سادي بابا ویلي و چې بې د تیارۍ نه چې د ورځې دې نظر نه لګي ای ښاپېره که نو ګناه پکې د نور څه ده چې د چا په زړه کې تیاره پرته وي او هغه نه خیر نه خورېږي ټول عمر لا د 2 مسلمانانو په جنګ خوشحالېږي د 2 مسلمانانو په نښته خوشحالېږي چې په څه طریقه باندې دا کور هلاک کما په څه طریقه باندې بدنام کما په څه طریقه باندې چې د دوی د بېعزتۍ کوشش وکما نو ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي او کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. خو که تو نه کوې نظر د چا و عیب ته نو هر سړی به ستا د عیبو پردهدار شي او د مات لوښې اواز هله ثابت خیږي د هر چا عمل څرګند په خپل ګفتار شي. خو لږه نه د کارسو ګناه وي لږه خو چې دا لږه لږه جمع شي بېسیار شي. ته چې کله د چا د بېعزتۍ کوشش کوې سوال نه پیدا کېږي چې الله دله عزت درکړي. خامخا چې ته خپل مکر کې خپل تدبیر کې نو الله تعالی فرمایي ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دا کسان خپل تدبیر کوي خپل سازشونه کوي خود الله تعالی خپل تدبیر کوي او د ټولو نه غوره تدبیر چې دی دا د رب العالمین دی چې هغه وغواړي نو بنده به د بل د بېعزتۍ کوشش کوي خو چې هغه فیصله کړې ده چې زه عزتمند کومه نو ایوب دغه ابراهیم علیه السلام نمرودیان ولګېدل او هغوی دا ووایي چې موږ به ابراهیم علیه السلام رسوا کوو د عبرت نمونه به ترې ګرځوو خو چې کله د اسمان رب فیصله کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره یې څه چل وکړو ابراهیم باندې د اور ګلو ګلزار کړو ابراهیم له په انګار کې موجود دوی نو الله تعالی دغې اور ته ووایي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره سلامتیا واله جوړ شه
په ابراهیم علیه السلام باندې. ځکه د نمرودیانو د مځکې کسانو دا فیصله کړې وه چې دی به مونږه په اور سوځو، لګړکو به یې د عبرت نمونه به یې ګرځو. خو د اسمان رب دا فیصله کړې وه چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء، چابیانې او د هغه اختیار چې دی هم د دغه عزت او د ذلت چې دی دا د هغه په لاس کې دی. په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې داسې مه کوه چې د دوه مسلمانانو په منځ کې دی سازش شروع کړي او د هغې د جنګونې کوشش کوي، تا به خدای دغې کوهي ته پخپله ورګزار کړي. او چې کوم سړی د صفا سینه لري، صفا ذهن لري، فکر لري، هغو ته به الله رڼاګانې راولي. د یو ورځ نه به ورته بله ورځ له عزت ورکوي، د بله ورځ نه به ورته بله ورځ له عزت ورکوي. خو چې کوم یو انسان دا کار کوي نو دا د ابوجهل په شان به لاندې کندې ته غورځېږي چې نبي علیه السلام ته یې کوهي کنلې وو او بیا یې په ساک کې خودې وي، بیا یې د قصده ځان بیمار کو او نبي علیه السلام ته سوال جواب وکړو چې ابوجهل بیمار دی او ده ته پته وه چې پیغمبر خدا هر کافر له هم مسلمان له هم په دغې فکر باندې تپوس نه ورځي چې یاره د ده زړه الله بدل کړي او د اسلام قبول کړي. نو ابوجهل چې کله پوه شو نو په دغې بنیاد باندې چې اواز وکړو، جبریل علیه السلام راغی نبي علیه السلام ته وایي چې کوهي ده ته کنلی دی او دغې دغه ته مه ورځه. نبي علیه السلام را روان شو، خو چې کله په نیمه کې واپس شو نو ابوجهل په تیزۍ د خپل کټ نه راپاڅېد او رامنډه یې وهله چې اواز ورته وکړي چې راځه راځه. د هغه دا خیال و چې یاره سمدستي به دې کوهي ته لاندې وروغورځېږي نو په چا باندې به راوا نه وړي چې یاره اوس په خپله کوهي ته غورځېدلی دی. او چې کله اواز دم کو راغی د خپل کټ نه یې رامنډه کړه، خیال یې نه و هماغه کوهي چې کوم د نبي علیه السلام دپاره یې کنلې وه هغې ته په خپله سر د لاندې ورغورځېدو چې بیا هېڅ چا نه شو راخېجولی او په وروسته کې بیا ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایې هغه به ما راوخېجې. او نبي علیه الصلاة والسلام ورته رسۍ ورښکته کړه او نبي علیه السلام راوخېجو. دا هغه کوهی دی چې ته بل ته کوهی کنې، چې کوم سړی بل ته کوهی کنې نو دی بیا په خپله هم د ابوجهل په شان دی دغه کوهي ته به ورغورځېږي. ځکه عبدالرحمن بابا دا وایي چې کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لاړ شي. د الله تعالی نه مې دعا ده چې الله تعالی زموږ د استاسو ذهنونه صفا کړي، الله دې زموږ د استاسو په منځ کې اختلافات ختم کړي، د چا په منځ کې چې تعلق خراب وي، د چا په منځ کې چې دشمنۍ دي، تربګنۍ دي او د چا په منځ کې چې اختلافات دي، کینې بغضونه او حسدونه دي، د الله نه مې دعا ده چې الله دې په ټولو په منځ کې محبتونه پیدا کړي او الله دې د خیر دروازې ټولو مسلمانانو ته کولاو کړي او د شرونو آفتونو دروازې دې الله بند کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.